اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة صل على سيدنا محمد. الباب الرابع في المثال. د دې دینا سلورم باب دا شروع کی او د دې پورې چې کوم بابونه وو نو دا الاول لکه صحیح بیان شو، بیا محموز بیان شو، بیا مضاعف او بیا محموز. د دې دینا چې کوم بابونه دي او کوم خبرې اترې دي دا د معتل دي. معتل دي ته ویل کېږي چې هغه دفع عین لام کلمې مقابله کې حروف علت نه حرف راغلي، دفع عین لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلي، دا معتل وي. بیا معتل دو قسمونه، یو معتل به یک حرف، یو معتل به دو حرف. معتل به یک حرف مطلب دا دی چې دفع عین لام کلمې مقابله کې یو حرف علت راغلی وي، او معتل به دو حرف مطلب دا دی چې دفع عین لام کلمې مقابله کې دوه حروف علت راغلي وي. که دوه حروف علت راغلي نو ایت لفیف وي، او لفیف بیا دوه قسمونه وو، یو ته وی لفیف مقرون او یو ته وی لفیف مفروق. لفیف مفروق دی ته وی چې دوه حروف علت یعنی دفع او د لام کلمې مقابله کې به منځ کې به فصل راغلي، او لفیف مقرون دی ته وی چې دوه حروف علت یو ځای راغلي وي. نو دې ذکر و ان شاء الله وم باب کې کیږي. او که چرته معتل به یک حرف نو دا به د دریو حالونه خالی نه وي، یا به د فا کلمې مقابله کې حرف علت راغلی وي، یا به د عین کلمې مقابله کې حرف علت راغلی، یا به د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی وي. که د فا کلمې مقابله کې حرف علت راغلی او دې ته ویل کېږي مثال، او که د عین کلمې مقابله کې حرف علت راغلی نو دې ته ویل کېږي اجوف، او که د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی دې ته ویل کېږي ناقص. بیا هر درینا په دوه قسمه ده، یعنی یا حرف علت واو راغلی یا بیا راغلی. مثال واوی مثال یی، اجوفی واوی اجوفی یی. نو بدی کې لاول دا خبره ده چې معتل به یک حرف مقدم کو په معتل به دو حرف باندې، یعنی دا مثال اجوف ناقص ده مقدم کړل په لفیف باندې، ځکه چې دا لفیف په منزله د مرکب ده، او معتل به یک حرف ده په منزله د مفرد ده، او مفرد مقدمی په مرکب باندې. پوه شئ؟ دویم خبره دا چې دا مثال ولی مقدم کو په اجوف په ناقص باندې. نو مثال ځکه مقدم کو چې یو دا وجه دا ده چې په دې کې د فا کلمې مقابله کې حرف علت راغلی، او فا په کلماتو کې په حروف اصلي کې ټول الاولنۍ کلمه ده، دا ځکه ذکر کړو. پوه شئ؟ ها درېمه خبر ده نن سبق دا چې مثال معنا دا مانند او هم شکل دې د مثال ولي وای دوه وجې دي. یو دا چې دې د مثال زکوي چې دا د صحیح په شان دي، د صحیح په شان دي، د صحیح په شان بسګي دي، لکه څنګه چې د صحیح کلماتو په ماضي کې تعلیل لګيږي، لکه څنګه چې د صحیح کلماتو په ما دا تعلیل لګيږي، نو دغه شانتي په د دې حروفو د دې مثالو په ماضي کې هم تعلیل لګيږي. پوه شئ؟ مثال معنا دا هم شکل، مانند، هم مثل. نو دې ته مثال ولي وای؟ نیو وجه دا ده چې مثال ورته څنګه وای چې بدی کې د دې نه ماضي د صحیح په شان دي، لکه څنګه د صحیح په ماضي کې تعلیل لګيږي دغه شان د مثال په ماضي کې تعلیل لګيږي. پوه شئ؟ دویم نمبر دا دی، دویم نمبر وجه دا دی چې دا مثال مشابه دی د اجوف سره، لکه څنګه چې د اجوف امر راځي قل بيع دو حرفون والی، دغه شان دي د دې د امر هم راځي عید زن صيع وغيرها. پوه شئ؟ دا اديږي یو خبره معنا لګدا شولا هیر شولا هغه دا چې په حروف علت کې چې کم منګه دغه کو رد بدل کو نه اید لګي تعلیل یا اعلال. نو مخکې ویل شوی دي چې په حمزه کې منګه کو، نو په حمزه کې منګه چې کم رد بدل کو نو هغه ته تخفیف ویل کېږي. صورت ویل کېږي تخفیف، او چې منګه په مضاعف کې کو نو هغه ته څه ویل کېږي
ادغام سورته ادغام او په معتدو کې چې کوم دي څه لګي تعلیل یا اعلال اعلال یا تعلیل عام طور باندې تعلیل په درې طریقو باندې کیږي یو په ابدال سره کیږي یو په اسکان سره کیږي او یو په حذف سره کیږي ابدال چې یو حرف علت په بل حرف علت سره بدل کړي شي یو حرف علت په بل حرف علت سره بدل کړي شي لکه قال په اصل کې قوالا نو دا حرف علت په سره بدل شي قال دا ځان باع په بيع نو یا په سره شي باع ته جوړ شي اسکان دي ته وای بیا دې خپل قسمونه د غونښت ضرورت وته اسکان دي ته وای چې په یوه حرف علت دا ساکن کړل شي حرف علت پکې ساکن کړل شي بیا دې هم په قسمونه دي چې هر حرف علت ساکن په خپل حال باندې پریږي یا حرف علت ساکن شي حرکت ما قبل د نقل شي او دا په بل حرف علت سره بدل شي نو قسمونه دي خو بس صرف ساکن کول لکه يدعو چې دا بدل يدعو نو بدی کې دا تخفیف د پاره تعلیل بګیږي نو دا اخر کې حرف علت ساکن شوی دی يدعو ته جوړ شوی دی او دغه شانتي يرمي له د يرمي یا اصل کې او يرميو د يرميونه يرمي جوړ شوی دی دغه شان نور طریقې او حذف دار چې کله کله د حرف علت نه حذف کیږي کله کله حرف علت دا کیږي لکه قل په حذف کې تقول هغه دا واو ته نه حذف کړل شوی دی پوه دي مختلف نو په بعض قاعدو کې به ابدال وي په بعض کې به اسکان وي په بعض کې به حذف وي پرې پوه شئ دا تعلیل قسمونه دي بیا دې کتاب کې وایي چې دا مثال چې دی نو دا صرف او صرف د 15 بابونو راځي په ثلاثي مجردو کې څو بابونو راځي د 15 بابونو راځي ها یو د فعل يفعلون د فعل يفعلون لکه د نصغرین سورونه دا ناراضي د نصغرین سورونه ناراضي او د نور 15 بابونه چې کوم دي ضرب يضربو او حسب يحسبو كرم يكرم او سمع يسمع دا فتح يفتح د دین راضي خو صرف د نصغرین سورونه ناراضي ها یو دغه چې دی کنه یو لغت د بني عامر پای کې دا وجد يوجد چې دی نه راضي وجد يوجد نصغر ينصرون وجد يوجد پوه دا چا لغت ده لغت دا بني عامر ده ها نو وایو دا لغت بني عامر کوله چې کوم وی چې دا وجد يوجد راځي نو دا يوجد په دې کې دا و وته څنګه حذف کې ځکه يعيدو يهبو ولا قاعده ورسره راشي نو بای قاعده کې دا دي چې واو کله راشي دا علامت مضارع مفتوح او د کسری به مېس کې یا ورشي د علامت مضارع مفتوح د فتحې به مېس کې او شرط ورته چې ورستو به پکې د عین کلمې یا د لام کلمې مقابله کې د حروف الکلمې حرف راغلي نو ال دې به دا څنګه به بدله بیا یا جدو به څنګه جوړه بیا لکه پوه شو دې باندې نو دوه جواب دي یو دا چې دوی دا یو جدو دې کنه دلګي دا ضمه چې دا ثقيله وا ساده واو ثقيلو واو ثقيلو او دا ضمه ثقيله وا واو ثقيلو ضمه سوا نو د شو شو چې دا جیم دا ضمه چې دا په کسری سره بدل شو په یو جدو شو اوس په دې خواته وشي اوس خو برابر شو کنه یا علامت مضارع مفتوح د کسری په بیس کې دا واو دې حذف شوی دی پوه شو مې باندې ها یو خبر ده او دویم دا چې دا یو جدو چې کنه دا د یجدو باندې چې دا د یجدو په شان دي نو په یجدو کې تعلیل شوی دی چې په یو جدو کې هم کیږي خدا ضعیف روایت ته دا لغت د بني عامر دا دونه پوښ نه لري الهغه پوه شو مې باندې نو ګوره دا ته پوره ويقال للمعتل الفاء الباب الرابع في المثال بس ورم باب ته دا مثالو کې دی ويقال او دې ته ویلېږي معتل الفاء دې معتل الفاء د مثال ویلېږي مثال ورته ولي وای لان ماضيه ځکه ماضي د مثل ماضي صحیح د صحیح د ماضي بشانه لکه څنګه چې د ماضي په صحیح کې تعلیل اعلان لګي د شان پدې کې وقيل او چابيل دې په موجه چې لان امره مثل امر الاجوف ذکر دې د امر د اجوف د امر په شان راځي لکه عيد او زين لکه پوه شوي عيد او زين د سبا جن د قول او بيع په شان دي خالي وهو يجيء من 5 ابواب هذا مثال صرف او صرف په زو بابونه راځي یعنی د نصوره ينصرون نه راځي ولا يجيء من فعل يفعل د فعل يفعل نه راځي الا وجد يوجد مگر وجد يوجد چې يجود دا بغیر راځي وجد يجود
مو په وجه د یوجدو پاسه دی وجه د یوجدو واو دې څنګه حذف کړل نو هغه وجه کوي په لغت بني عامر په لغت بني عامر کې فحذف الواو في يجدو في لغتهم پس واو حذف کړل شوی دی په یجدو کې لغت بني ولې لاستقل الواو مع الضمه ما بعدها دا جو واو مستقل له او ما بعد هم مستقل له نو دې وجه دا واو دې حذف شوی دی پوه شئ وقيل او چاویل چې هذه لغه ضعيفه دا ضعيف لغت ده فاتبع ليعد في الحذف چې دا متابع شوی دی د يعدو سره په حذف کې هغه پوه شئ د يعدو سره څنګه لکه مطلب په قرآن مجید خو یجدو استعمال نه دا بنده عطف ده پوه شئ نه باندې نور خبره وسبب یو